تقریبا سچې تولې سونې وړې ده سره او 6.5 लाख روپو پورې داسې پیسې هغه بکس نه راغسي دلته المارۍ نه وړي سونې دې ځینه وړې ده هغه بکس نه خدا یو عجیبه شانتي نوې ټرند په پېښور کې شروع شو چې اوسه پورې بسړو شو کې ډاکې رهزنیانې کولې خدا یو ډېر نوې شانتي خبره ده چې دې واقعه کې جنکو د دې کور د خلکو د وینا دا ده چې دې کې ځواني جنکې او ښځې وي او इसको हम इंशाल्लाह डिफरेंट एंगल से इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और जल्द हम जो है कल्प्रिट्स तक पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो कतुनको ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो कतुनको په पेखावर کې د ګلبهار تانې په حدود اجازآباد کې یو بیا یو ډېره زیات افسوسناک واقع شوې ده دینه مخکې دلته یو ډکیتی شوی وه پرون بل پرون د خزانانو نه څه موبایل سنیچ کولو کوشش شوی و پرون بیا دلته په یو نوې انداز کې د ښځې راغلې وي او په یو نوې انداز کې دلته ډکیتي کړې ده د دې کور سربراہ سره به خبرې کوو چې دوی څه کار کوي او دا واقع څنګه شوی وه جی زعفران بھائی په حق له باندې شوی وه چې دلته کې دې لاول راغلي دغه ماشومه وه دا لاندې چې ولاړه ده دې ماشومې ته یې ویلي دي چې مثال خبره دې ته تاسو ټیکۍ اچولي دي نو زما زنانه دننه وه او دې دلته کې ولاړو دا مشر چې په کوم ځای ولاړ نو ګوتې یې وله کتلې ده چې او ټیکۍ خو یې وله اچولي نو دې ته یې ویلي چې د ټیکو والا کارډ راواله کړه چې دا دې چې کوم دی اخوا مخ کړی المارۍ ته خو ستاسو سوچ دی که نه سرګېټ هم دې چې کله اخوا په المارۍ باندې څنګه چابي ورمنډلې ده دې پرې وروسته نه اکشن اخیستی دې ځینې یې پکړ کړې ده هغه کومه چې مثال خبره یو ښځه دلته ولاړه وه بل هلته وروسته ولاړه وه نو چې کله د یوې ورسره خبرې کولې او دې اخوا مخ کړی دی او دې ځینې رانیول نو د دویمې ښځې دومره اکشن کړی چې دې د دې لاسونه نیولي دي داسې وروسته لاسونه یې دواړه نیولي دي او بس د دې نه چې کوم دی اول چې کوم دی پې څه کریم وریم مګلي دلته کې خو هغه کریم سره دې چې کوم دی دې پرېوغوسته خو دې واپس دې ګیټ له رامنډه واله نو چې دې ته خبرې شو چې یا خو مثال خبره حرکت یې بیا وکړو دې سره بیا سپری وه سپری یې پرې کړې ده ځکه چې ما ته خپلې ښځې ویل چې زما الک تریخ شو نو دومره زه په خپل هم سرکاري سړی یم که نه لږه ډېره اندازه لګي ما ته نو دی یې پرې سپری کړې ده دوباره بس هغه یکدم را پرېوتې هغې نه پس چې کوم دی دې سترګې غړېدې او وجود یې مکمل کار نه کولو لکه سترګو صرف سترګو یې کار کولو نور یې هر څه لیدل لکه چې ته ولاړې زه ولاړ یم او دا ولاړ دی داسې د ټول ججمنټ ولې چې دې دا دوه زنانه په دې طریقه لیدلي دي دلته پرته وه که نه نو بس بیا چې کوم دی هغه یوې زنانه دلته کې کاروایي سټارټ کړې ده څه سیوړي دي تقریبا 6 تولې سونې وړې ده سره او 6.5 लाख روپو پورې داسې پیسې هغه بکس نه راغسي دلته المارۍ نه وړي سونې دې ځینه وړې ده هغه بکس نه وړې ده ورسره بل بکس دی داسې 6 تولې سونې پوره کړې ده او بس دا واردات یې کړې ده نو بیا چې دوی لاړل دا ښځې چې غلاو کړه دوی لاړل نو دا بیا تا ته اطلاع څنګه وشوه دا بیا څومره ټایم کې په هوش کې راغله سرجي دا دلته کې زما زوی دی پلار مې چې کوم دی په دې ټایم کې چې کوم دی تللی و مانځله 1:30 بجې ټایم او پلار مې چې مانځله لاړو نو دا ماشومان ورپسې بیا دا په کم 1:30 بجه کې دا هم سبق للیږي که نه نو بس د دې 1:30 بجې نه مدرسه سټارټ کېږي دلته کې نو دا ماشومان هم ووتو دې کې بیا زما یو زوی د مدرسې نه دا بار جومات ته وه بیا نو ولدې نه واپسي کړې ده چې واپسي کړې وه بس دلته کې دا مور لیدلې ده بره مې ورنده روسېږي هغه پې نه وه خبره نو هغه پې تقریبا 45 منټ بعد داسې 10 منټه کم یو ګنټه پس پې دا را خبره شوې ده بیا هسپتال ته بوتله نو بیا چې کوم دی دلته کې ول هغې دم هم کسان راوستي دي اوبه موبه یې ورکړي دي په ووش کې راغلې ده کله چې په ووش کې راغله بس هغې نه بعد بیا ډایرکټ ډاکټر کروي ډاکټر له ورغلی ډاکټر ورته ویلي چې تاسو له دننه نه څه نه ده کړي بار نه چې کوم دی ټوټل دې چې کومه کروي کړې ده یا څه ورسره وسپری وه دا چې کوم دی دې بار نه اثرات وو لکه دننه وجود ته ستا نقصان کله چې ستا کور والا بیا په هوش کې راله نو خو بیا دا خبره تاسو ته کړي که نه هغه څه وایي چې نور یې زه څه یارولې را یارولې بیا سره څه وسله یا څه بالکل سر وسله مو ورسره او چاړه مو ورسره وسلې ځکه نه راویسته چې دا خو دلته دې ته په بس په عین موقع باندې کلاره باندې ګیره شوه او چاړې ولې راویسته د یارې دپاره چې مثال خبره دا که مثال خبره ووش کېم شي چې دا حرکت نه کوي مثال خبره چاړې سره د انسان نور زړه هم دغه کېږي که نه نو دې له خو یې پهله دغه خپل دغه یې پې استعمال کړي وو کومه نشه مشه چې وه هغې نه بعد چې کوم دی چاړې هم وله په دې ځای ایښې ده سرجي په زړه باندې د دې ښځو هولیه څنګه و بورکې چولې وې ساتلې دې چې کوم دی ینګې جینکۍ وي واده شوې هم نه وي بالکل ینګې تازه جینکۍ وي لکه د چا د مشرانو خبره چې د چا لاس کې هم نه و لګېدلې بالکل داسې ینګې جینکۍ وي سر دا کوم چې واردات کولو او دا دوه چې ورسره کومې راننوتې داسې لګې ډېرې پخې نه وي خو لکه مثال خبره واده شوې وي دې څه وایي د ښځو خپلو کې پښتو خبره کولې پښتو بالکل وچې پښتنې وي دا کومې چې په دې باندې دغه دلته کې تپوس یې کړې دا بالکل وچه پښتو دې له څه یره مره ورکړې وه د دې نه علاوه
نه سرجي چاړه ماړه په سری استو واخو چې نشش په دې پسې چاړه راويسته پیله خو چې کم نه دا ساده خزي دي زمونږ والا کنه الف نه تر به پور سکول ویلې نه سر مثال خبره دی چې کم دی بس د دې د رنگو کتو او دا باډي وکته نو بس هغه دوکه شو دا خو پښتني خزي دي سر زر دوکه کیږي نو دې چې څنګه خو مخ کړي بس دې په دلته روسته نه کاروي خپل جاری کړي دا خو کوئی خزي چې کله دا واردات او شو تاسو خپل خزه ډاکټر له بوتلا خزي او تختې دی پولیس له لاړې بیا سو شو پولیس له سرجیزه چې څنګه لکه د زیارت پر ورځ دا واقع وشو ما خپل ځای کې هلته کې راپورټ وکړو کنه میرالي وزیرستان کې زه زما چې دا ججمنټ په خپل وګورم څه چل شوی نو چې کله زه هلته نه رالم زه لاړم ډایرکټ ګلبار تاڼې ته نو مونږ په دې حق باندې مثال خبره ما چې راپورټ وکړل ته ما ته مشر ویلي وي چې مثال خبره خو زمونږ دغې نه ولیکلی مکمل ریزلټ یې زما بیګه ولیکلی اوس پورې پولیس څه کړي دي هغې نه پس اوسه پورې پولیس بس دا مخامخ کیمرې چیک کاورې او بس راته ویلي دي چې کوڅې سر کې کیمرې دي هغه کیمرې به چیک کوو او لاندې کیمرې نو موږ سره چې کوم دی غټه مسله واقع دا شوې ده چې موږ ته مخامخ کیمره لګېدلې ده دې کیمرې نه دي راغستې نه دي راغلي د مخامخ بالکل کور ته دې ته هم کیمره لګېدلې ده بیټک ورته او دې ته مخامخ آمنې سامنې کیمرې دوه لګېدلې زیاته کاروي خدا شوې چې دې نه دي راغستې دې وایي دا کور والا وایي چې دې ټایم کې بجلي تلې وه تاسو دغه چې کوم دی هغې کار نه کولو بیټرۍ او بیټرۍ کار نه کولو وایي چې بس په دې وجه باندې مثال خبره ویډیو نه ده راغلې तो इसको हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं. इसमें बेसिकली जो कैमरा फुटेजेस हैं वो बिल्कुल उस घर के ऊपर कैमरास लगे हुए हैं मगर उस फुटेज में हमें कोई चीज़ अभी तक नहीं मिली. इसके अलावा जो घर में एक और ख़तून भी उस वक्त मौजूद थी मगर उसको भी नहीं पता चला कि ये क्या हुआ है. और उसके अलावा घर में कोई बच्चे और इसके मर्द वगैरह जो हैं वो हजरात मौजूद नहीं थे. तो इसको हम इंशाल्लाह डिफरेंट एंगल से इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और जल्द हम जो है कल्प्रिट्स तक पहुंचेंगे. ګرانو کتونکو تاسو د کور د سربراہ خبرې مو اورېدې جای وګوا مو کتا ټول انفارمیشن مو تاسو له ټول درکل دې کې شک نشته چې پولیس کار کوي پولیس بالکل کار کوي خو د حیرانتیا خبره دا ده چې کله دا ډاکوان ځان له پولیس والا جوړ کی کله بیا دی د سی ټي ډي والا ځان جوړ کی کله د نور محکمو نوموالي او کور ته ځي کله دی په ګن پوینټ باندې د خلکو نه سیسونه اخلي. خدا یو عجیبه شانتي نوې ټرند په پیښور کې شروع شو چې اوسه پورې بسړو شو کې ډاکې رهزنیانې کولې خدا یو ډیر نوې شانتي خبره ده چې دې واقعي کې جنکو د دې کور د خلکو د وینا دا ده چې دې کې ځواني جنکې او ښځې وي او هغې ویلې چې موږ د پولیو ورکران یو نو دا یو نوې شیز دی په پیښور کې چې اوس دا شروع شو. الله دې رحم وکړي او الله دې پولیس له دا توفیق ورکړي چې هغې د اف آی آر درج کولو نه لږ مخکې لاړ شي. اول خو موږ دا یو واقعه وکړه پرون په چمکنو کې یو د رهزنۍ واقع شوی وه په هغې کې پولیس صرف روزنامچې درج کړې وې نو الله دې وکړي چې پولیس د واقع اف آی آر هم درج کوي او د اف آی آر نه درجې نه درج کولو نه لږ شانتي یو څو سټیپه مخکې لاړ شي او د کیس ټریس کولو دپاره هم خپل کوشش وکړي. ډېره مننه.